نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة النساء پارا نمبر 5 رکو نمبر 7 آیت نمبر 43 خلاصه د رکو پس داغینا لفظی ترجمه مخ کی رکو کی د رب العالمین د عبادت او د بندگی حکم په عبادت کې اهم عبادت اغه مزد قانون بیانیږي چې مز بغیر د طهارت نه صحیح کیږي جسم پاک کپڑے پاکی او چې کوم ځکه مز کې اغه پاک او د تیمم ذکر دی چې خصوصیت د دې امت ناکار صفات د يهود او نصارا اغه بیانیږي او د مشرکین په باره کې اعلان داده چې رب العالمین دوی ته مغفرت نکي کچری دوی د شرک په حالات کې مړ شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی لا تقربوا الصلاة منځ کې گئی مانزتا منز اهم عبادت د مومن د کافر په منځ کې فرق اغه مز د مز مکمل تفصیل اغه په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود دی او بیا د مز مکمل ترتیب عنوان اغه د فقه په کتابونو کې موجود وانتم سکارا په داسې حال کې چې تاسو نشئ دلته د سکارا نه مراد نشه د شراب ده دویم خرابي د شراب بیانی او بیا په سوره مائده کې د شراب په باره کې حکم راغی او همیشه د پر حرام شو حتی تردی تعلمو چې پوهیږئ تاسو ما په هغه څه باندې تقولون چې وایي تاسو په باندې کې دویم قانون اصول بیانی ولا جنوبا او منځ دې کېږي مانځته په حالات د جنابت کی او سړی جنوب کېږي په مباشرت سره یا په احتلام سره په وتلو د منی سره دغه شانته دا حکم د خزې د پر هم دی چې په حالات د حیض کې به دا طواف هم نه کوي مستبه هم نه نږدې کېږي د قرآن تلاوت به هم نه کوي او جمعات ته به هم په حالات د جنابت کې نه ورځي طواف به په حالات د جنابت کې نه کوي الا مگر عابری چې تیردونکي سبیل د لارې مسافری حتی تر دې تغتسلو چې غسل وکړئ تاسو نو پس د غسل نه تاسو طواف کوئ مز کوئ مسجد ته داخليږئ د قرآن تلاوت کوئ څنګه چې په اودس سره پاکي حاصلېږي دا د الله حکم دی دغه شان په تیمم سره هم پاکي حاصلېږي د الله په حکم سره او تیمم دا د دې امت خاصه ده تیمم کې درې فرض نیت دی او 2 ضرب دي یو د چهرې د پاره او بل د لاسونو د پاره خو تیمم دا په هغه وخت کې چې کله اوبه نوي یا د اوبو په استعمالولو باندې قادر نوي یا د اوبو په استعمالولو باندې قادر وي خو د اوبو په استعمالولو سره مرض زیاتیږي بیماری زیاتیږي یا یو اندام ته نقصان رسی یا جسم ته نقصان رسی یا هلاکت طرف ته نږدې کیږي نو بیا حکم دا دی چې تاسو دغه اوبه مې استعمالوي بیا تاسو تیمم وکړئ و ان کنتم او کچری تاسو مرضى بیماران یو وجه او دویمه او علی سفر یا په سفر باندې او دریمه وجه او جاء یا راشي احد یوتد منکم استاسنا من الغائط د قضای حاجتنا او سلورمه وجه او لامستم النساء یا یوزی شی تاسو د زنانو سره مراد ته مباشرت نو تاسو لپاره حکم داده چې غسل وکئ خو تاسو غسل نشئ کولای او دس نشئ کولای نو سبا کوئ فلم تجدوا ماء او انممی تاسو ابو لرا نو وس د تیمم طریقه بیانیږي فتیمموا پس قص وکړئ تیمم معنا اراده وکړئ صعیدا طیبا د پاکی خاوري ته لاس راواچ یو ضرب د چهره او دویم ضرب هغه د لاسونو فمسحوا مسکړی تاسو بوجوهکم په مخونو خپلو و ایدیکم او په لاسونو خپلو تر څنګلو پوري ان الله یقینا الله تعالی کان همیشه د عفوا معفی کونکه غفورا او بخنه کونکه تنبیه د مسلمانانو چې دغه يهود نصارا تاسو دوکنه کی الم ترى عین ګوریت عین درغله تاسو ته دا خبر الى الذين فبرد هغه کسانو کې او تو چې ورکړې شوی دا ورتا نصیبا صبرخه من الكتاب د کتابنا یشترون الضلاله اخلی گمراهی جگه تحریف کوي د الله تعالی په دغه کتابونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات بدلی نو په خپل گمراه شو و یریدون غواړي دوی ان تضلوا السبیل چې گمراه شي تاسو د نیغي او سیدی لارینه تاسو په دغه محرف کتاب باندې یقین وکئ چې دا د الله کتاب تسلی د مؤمنانو ته مسلمانانو ته الله ستاسو دشمنان خپي جنی الله تعالی
د هغوی په هغه منصوبو سازشونو چې ستاسو خلاف کوي ښه خبر دغه الله به ستاسو حفاظت کوي او که دوی چرې ستاسو په مقابل کې جنګیږي میدان ته راوځي نو بیا به رب العالمین ستاسو مدد. والله اعلم الله خپوه دی بأعدائکم په دشمنانو ستاسو باندې او د هغوی دشمنی ستاسو سره چې کومه ده الله ته خبر. وکفا بالله پوره دی الله ولیا دوست بچکونکې وکفا بالله او پوره دی الله نصیرا مدد کونکې. او دغه یهود او نصارا د بغض او د حسد او د کینې د وجنا د الله تعالی په کتابونو کې تحریف کوي الفاظ هم بدلی او معنی هم بدلی او بیا وی دا محرف کتاب دا د الله کتاب. من الذین بعضی دغه کسانو نهادو یهودیان دی یحرفون الکلمه هغه دی چې بدلوي کلمې د کتاب د الله عن مواضعه د زینو خپلونا چې کوم د دې د خواهشاتو خلاف. او کله چې په مجلس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وی نو دوی داسې الفاظ استعمالي چې د هغې دوه معنی وي یوه معنی ښکلې معنی وي صحیح معنی دویمه معنی هغه غلطه معنی ناکاره معنی خو دوی هغه غلطه معنی مراد اخلي صحیح معنی مراد نه اخلي او په دې کې دوی بی ادبی کوي د رسول الله توهین کوي د رسول الله لکه ويقولون دوی سمعنا واوریدل من کله چې مجلس کې ناس په جواب باندې وعصینا او نافرمانی کوو من پسله کې دا خبره کوي. او دویمه معنی وعصینا چې نافرمانی کوو من د مخالفین استا ظاهری دا خبره لیکن حقیقت کې دوی وایي چې موږ ستانه فرمانی او وایي دوی واسمع واورت غیر مسمع وادي نور ولشي تا یوه صحیح معنی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د داسې خبره وان نوري چې په کومې سره تاسو ته تکلیف رسی تاسو خپکیږئ تاسو پریشان کیږئ نو دا دعایه کلمه شو. او بل غلطه معنی مراد نو دوی به دا ښه معنی مراد ناخسته غلطه معنی به مراد اخسته چې دا بوا چې تاسو د داسې خبره وان نوري چې په کوم باندې تاسو خوشاليږئ تاسو ته تسلی راځي او یادا چې وادي نور ولې شي تاسو ته یعنی خیره به کول چې الله دې کون کنه اعوذ بالله. او دریم مثال وراعنا او واید وی لفظ دراعنا راعنا صحیح معنی دار توجه کوم او غلطه معنی په عبرانی ژبه کې کم عقل او چرواهه راځي نو دوی به غلطه معنی مراد اخیستا. لیم بالسنتهم پداسي حال کې چې تا وحید وی جب خپلی وطعنا فی الدین او عیب لګوي دوی په دین کې ولو انهم او کچرید وی قالوا ویلوی سمعنا چې واوریدل من واطعنا او منل کو من واسمع واورا وانظرنا وګورا من تا لکان خیر لهم نخامخ او بدا ډیر غره د دوی د پارا واقوما او ډیر درستا صحیح انصاف ولا خبره. لیکن لعنهم الله لعنت کړه دې په دوی باندې الله بکفرهم په وجه د کفر د دوی د پیغمبر توهین کوي. فلا یؤمنون پس ایمان نه راوړي دوی الا قلیلا مگر لګا د دوی د پاره دعوت د ایمان طرف ته او تخویف د يرول د دوی لرا د عذاب د الله نه. یا ایها الذین هغه کسانو اوتل الکتاب چې درکړل شوی دی درته کتاب امنو ایمان راوړي بما په هغه کتاب باندې نزلنا چراله غلې دې من او صفت دغه کتاب دار مصدقا تصدیق کون کې دې موافق دې لما دغه کتابونو معکم چې تاسو سره دي. او کله مخکې د عذاب دراتلونه بیا چې کله عذاب راشي بیا به ایمان راوړي خو الله به دغه ایمان نه قبل. من قبل مخکې د دینا ان نطمس وجوها جوران بکړو مخونه لکه څنګه چې دوی د څه کسانو مخونه الله ران کړي شادوغان او خنزیرانی ته جوړ کړي. فنردها وبګرزو هغه لرا علی ادبارها پشاګانو د هغه داسې به کله کڅټونه او نلعنهم یا بلعنت وکړو په دوی باندې کما لعنا لکه چې لعنت کړي
دې من اصحاب السب بخالی والو بانی وکان امر الله او دا فیصله د الله همیشه مفعولا پورکړې شوی. تخویف دی او براءت اعلان دی د پاره د هغه کسانو چې هغه په شرک کې مبتلا وي او په دې شرک ورته مرګ راشي. مشرک باندې الله جنت حرام کړی دی، ټکانې جهنم او دوزخ. ان الله یقینا الله لا یغفر بخشش نکوي ان یشرک به دا چې شرک وکړي شي د هغه سره، ويغفر او وببخي بخشش بوک ما د هغه دون ذالک چې علاوه د دین دی یا وړ ګناهونه د دین دي، خدا د هر چا د پاره نه. لمن یشاء د پاره د هغه چا چې وی غواړي الله. ومن یشرک بالله او څوک چې شرک وکړي د الله سره فقد افترا نو یقینا جوړه کړه په الله باندې اثما گناه عظیما ډیر لویا. الم ترى آیا نګوري ته الى الذين هغه کسانو ته یزکون چې پاک غني انفسهم ځانونه خپل صفاتونه کوي، شرک او کفر کې مبتلا دي او بیا هم دعوی د جنت. بل الله بلکې الله یزکی پاکوي من یشاء چاله رچی اغواړي، ولا یظلمون او ظلم بنشي کېده په دوی باندې فتیلا باندازا د تار د هډوکی د کجوري. انظر اګورا کیف یفترون څنګه تړي جوړوي علی الله په الله باندې الکذب دروغ وکفا به او پردی دا دروغ اثما گناه مبینا ښکارا د هلاکت د پاره.